بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د دې ذکر وکړو چې دی به خبرې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق یې تر دې پورې وي چې دا هو ساحر او دروغجن دی، نعوذ بالله من ذلک. نو الله رب العزت او فرمایل چې دا دی دومره خبرې کوي او د قرآن په باره کې مشکیان دي، د قرآن متعلق هم ګډې وډې وي. نو ام لهم ملک السماوات، آیا شته دی د دوی دپاره څه بادشاهي په اسمانونو کې او په ځمکه کې، یا وما بینهما او په منځ د دغه دواړو کې د ځمکې اسمان په منځ کې ولله څه بادشاهي شته. فلیرتقو، نو که چرې وي داسې نو فلیرتقو پس ودخیږي فی الاسباب، په اسبابو د صعود کې، په اسبابو د خطو باندې. نو فلیرتقو پس ودخیږي فی الاسباب، ان خطلی پرسه رسه پورې دی اونخدي اسمان ته دی وخیږي. که چرته دی اسمان باندې د دې چې دی نو بادشاهي وي، په ځمکې وي، پس شي نو معلومه دا شوه چې د ځمکې نه نشي وتی، د اسمان نه نشي وتی، د الله د فضا نه نشي چې کومه مقرر کړی دی نه دی نشي بار کېدی. نو دا بادشاهي د چا ده؟ د الله رب العزت. دا هر څه په اختیار د چا کې دي؟ د الله رب العزت. ام لهم آیا شته دی د دوی دپاره ملکن بادشاهي السماوات والارض، د ځمکې او د اسمان، وما بینهما په منځ د دې کې فلیرتقو، نو که چرې وي نو فلیرتقو بس دي وخیږي بیا فی الاسباب، په اسبابو د صعود کې د خطو کې. فلیرتقو بس دي وخیږي فی الاسباب، ان خطلی رسې پورې. جندون دا یو لخکر دی، ما دا یو لخکر دی، کوم چې با هنالکا هلتا محزوم شکست خوری من الاحزاب لدی لخکرونا. دا یو لخکر دی څنګه چې دا نور لخکر وي دا غینا نو دی به الته کې شکست خوري، رستو جنگ بیا را روان دی به بدر و انتم اذله، بدر میدان کې بیا شکست خوړه کنه کافرانو. یا داسې وایا چې جندن کل جندن، هر یو ټولګي ما هغه هنالکا دغه محزوم شکست خورده من الاحزاب لدی ډلو ناکم. کذبت قبلهم، یقینا تکذیب کړي وړاندې د دونا قوم نوح، قوم د سیدنا نوح علیه السلام، وعاد او عادیان، وفرعون او فرعونیان، ذو الاوتاد خاوندان د میخونو. عادیانم تکذیب کړو او نوح علیه السلام چې کوم قوم ته رالیږلی شي هغې تکذیب کړو، او فرعونیانم کړو چې خاوند د میخونو یا د موږو. نو دې ته ځکه دا میخونو والا یا موږو والا ویلی شي چې د دې دومره یعنی یو ځای ته بدله دومره به مضبوط لشکر سره تله، دومره مضبوط حکومتو چې تش تامبوان به بیا د دې ښکارېدل، دومره ډېرې خیمې به لګولې، تامبوان به لګولې چې تش به د هغه ښکارېدو. نو د دې وجې دې ته وایي صاحبان د میخونو. یا د ده یو عذاب و چې ده به څوک وجه، نو هغه به داسې په اسانۍ نه وجه چې په توره به یې سر و وغیره،
هغه له چې سزا ورکوله چا چې باده خدایونه منله د بادشاهي به نه منله نو هغه له په ژوند باندې به تینوکان وباسل بل به ولا چې دی یو لاس به ولا په یو تخته باندې وکړو بل به ولا په بلو لګو په یو ګوته به ولا میخ لګو نو په بدن به ولا میخونه ولا خپل بیبي د چې کوم پاک دامنه بیبي و سیدنا آسیه رضی الله تعالی عنها هغه چې کله په موسی علی السلام ایمان راوړو نو هغه هم د کشان کړه په لاسونو ولا میخونه ووال او ژوندۍ به دغه ته ورويشتل دیکتا نو د دې وجه د تویلی شي ذل اوتاد وسمود و سمودیانو نو سمودیانو وی چې دا خو ناشنا راشه داسې شرط دی پیغمبر تکدو چې د سره ونه شي منلې څه شرط دی په ګټه لاس کې خود وې د دین را لو خرو باسه او څوک وایي یو روایت کې داسې راځي چې ورته وی چې ورسری بچی میام ته رو باسه نو الله رب العزت ته حکرانه نه ده الله ته رو باسه نو ایمان یې رو نړو صالح علیہ السلام ایمان ورنړ وسمود و سمودیان و قوم لوط و قوم د سیدنا لوط علیہ السلام دیم تکذیب کړو و اصحاب الایکه و صاحبان د باندې صاحبانو د کوی د شعیب علیہ السلام قوم چې هغه یعنی یو ځنګل شانتی وشنه علاقه وا دا باغ ټیم باندې سرسبز او شاداب دا یو لوی نعمت آباد علاقه وا هغه تکذیب کړو اولائک الاحزاب دغه ټول امتونه او دغه ټول ډلې وینو چې دې ټولو تکذیب کړو نو الله رب العزت فرمای ان کلن ای ما کلن نو دغه ټول الا کذب الرسل مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو په حق عقاب بس راکوز شو په دی باندې راکوز شو په دی باندې عذاب عقاب پاسر کړي عقابی راکوز شو په دی باندې عذاب زما الله رب العزت فرمای بس راکوز شو په دی باندې عذاب زما فیصله شو په دی باندې د عذاب زما الله دې خپل عذاب نه وساتي وما ينظر هؤلاء دی مهلت دی انتظار نکوي الا صيحه واحده مگر د یوي چغي مالها چې نبوي هغه لرا من فواق سوقفا خبر داسې ده وقالو او وایدی ربنا ای رب زمنگا عجل لنا زر اکړه مونږ قطونا د حصی زمنگا د عذابنا قبل یوم الحساب روان دي د حسابنا نو دی به بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا کم چې ته عذاب یادې چې عذاب براشي پتا سو باندې نو عجل لنا زر راک شابه دا عذاب زر راولا نو الله رب العزت فرمای دا आवाज دینا هر یو قوم داوی او دیم داوی چې د عذاب را لزر راولا او داسې زر راولا چې د قیامت د ورځې نه امر لزر راولا جهل کوم عذاب ورو چې دل دراته صحیح سمېلو شي نو جلبازی خو اسانه ده معامله فهمی ګرانه ده معامله خرابولو غصه کولو چتیدل او راخلاصیدل دا د 2 منټو کار دی جګړه جوړو بلکې دا 1 منټ کار دی چاته کنځل یو کده مور او خورغه براتو شي په خله بدل مضبوط سوق درکې او باندې کده سړی زوی سم باندې کې بس نو دا خو اسانه ده جګړه جوړولو معامله خرابولو جلدی کول پار کار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی جلدی دا چانه ده د شیطان نه ده نو دا خو اسانه ده دا معامله خو خرابولو ما په معمولی خبره باندې جنگ جګړه کولو کنځلې کولو یو نیم بندي هغه خلی پس سپی تړلې 24 غنټې جګړه موږ له خبره راځي دلته کې سوکو هغه چاله ویلو و یا لکه چې څوک درته خبره کوي نو تور سره انخلا سوي وي تور سره انخلا وي چې تول جوابونه ورکې نو تاسو سره بیا خبرې نه کوي بیا ورته نصیحتونه نه کوي او جنگ جګړه بم در سره نه کوي دا ځکه او بیا به درته څوک نصیحتونه نه کوي بیا به درته څوک نصیحتونه نه کوي بس یو پیر ورسره خو چې خلکو کې داسې مشهور شي چې د جنگ جګړه دا
او دا د یو وینې رشته دار یو بل چې دی دا څه ورکوي دا نصیحت کوي د وینې رشته ده نو دا ورته د عقل هې که دا ته تباه کې دا بنده ته په خدای یقین وکړه او داسې نه چې دا خبره غلطه ده دا قرآن ته ناسې دا ټیک هم ده ویلي دي داسې عکس ما ته خپله اقرار کړی چې او داسې ما ته وی چې هر چا سره جګړه کوه چې یو دوه درې کسانو سره جګړه وکړي نو بس بیا به تا سره نه به درته څوک نصیحت کوي نه به درته څوک دا خو خر امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې مور او پلار سره بیا ورته دا عقل ورته د مور او پلار په باره کې هم ښایي هم درته ځکه وایي چې بچي هم سم ځای کې کښېنه دا خوني رشته دار ورته دا رشتې ښایي دا کیسې ورته هغې ښایي امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کوم مور او پلار د یرې د بچو د جنگ جګړې د وجې یا چې دی به راته روان شي د دې د وجې خپل بچي ته نصیحت نشي کولی وایي دا د بچي د هلاکت لپاره بس دی دا ولا بس دی دومره چې مور او پلار ورته د یارې نصیحت نشي کولی نو دا ولا لارې خطه په خدای یقین وکړه نو دا جنگ جګړه جوړ څه ګران کار خو نه دی سمه د مروغۍ په هغې کې یو کنځلې وکړه بس جګړه دوباره جوړه شو څه ګرانه نه د دې وجې خو په یو څو څیزونو کې که ته توریه استعمالی یا دروغو تم خبره لاړه شي لکه په روغه کې نو ویلی شي ولې معامله جوړول ډېر ګران کار دی روانول خو اسان دی د دوه ورونه دي یو ته زه یو خبره کوم بل ته بله کوم ټول منافقت په دې دا اوس چې دا کم دا مثال په توګه د الیکشن وغیره به روان دا ټول منافقت پکې ضرورونه دي ټول پکې منافقت یو ته وایي تا سره یو بل ته وایي بل به د دارالعلوم نه فتوا راغلی چې دا ګناه کبیره ده چې ته یو کس لوي چې تا له اور تر کومه بیا نه ورکړي دروغ دي که نه او وی کم چې حدیث کې راځي چې په آخره زمانه کې د منافقت چې کومه نښې دي د هغې نه یوه دا ده چې دا خلک یو ته م وایي چې تا له در کوم بل ته م وایي چې تا له اور تر کوم توریه استعمال که توریه نشي استعمالولی صفا خبره وکړه هر چا ته پته چې ماله به څوک څوک اوټ راکوي او څوک نه راکوي معامله خلق منافقت کوي په منافقت کې اختري او د منافقت سزا په دنیا کې هم شرمندګي ده په خدای کې نو که شرمندګي ده او په آخرت کې خاص هم تباہی ده الله اندو سره آیات المنافق ثلاثه اذا حدث كذب کله چې خبرو کې دروغ او امانت ورځي کې خیانت پکې کوي کنځلې کوي الله اندو ساتي نو څه دیم تعجیل کو په جلدې سره را له عذاب راوله الله وی داسې جلدې سره غواړي چې د قیامت نه مخکې د عذاب غواړي داسې د نرزامن وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده دی انتظار نه کوي مگر د یوې چغې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان دا نه دی چې جنگ کې څوک راغورځي کس راغورځي پاغه باندې حاوی شي مضبوط شي د حدیث مفهوم پهلوان دا دی چې د جنگ جګړې په وخت په غوسه کابو کې دا پهلوان دی دا د نرسوي دی زمون غوسم په کمزوري باندې ډیر خپاو او بوې په کمزوري ځای خو چړ ورځ زمون دماغ چې دا چرته د حکومت سربراه ته دا چرته چې یو عہدې والا ته دا چرته یو مضبوط خان ته هغه د دماغ نه الوزي او چې غریب وي دماغ مرته والوزي دا چاته ډي اس پي ته والوزو چې ډنډه درته ونیسي چې دماغ د واپس سم کی الله دې معافي وکړي وما ينظر هؤلاء الله وی دې انتظار نه کوي داسې پتی ځو عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب داسې پتی ځ سره غواړي د څه انتظار نه کوي الا صيحه واحده او هغه داسې چغه ده علما لیکي مفسرین چې لومبني به الله رب العزت اسرائیل دا لومبني به الله رب العزت اسرافیل علیه السلام دا را ژوندې کوي او چې را ژوندې کی نو ورله به وایي شپېلې ووه چې شپېلې شروع کی نو دا څومره انسانان یوازې نه ناشنا منظر به دا ټول حشرات زنده سطح به دوباره را ژوندې کېږي شپېلې سره بیا وروستو به دغه یو بل نه به څوک خپل بدل والي چا ظلم زیاتي کړي چا وغیره بیا به چې دی نو دغه ټیم به ټول خاورې شي دا ځناور او انسانان به پاتې شي نو که چرته ایمان هم تیر نه که د ایمان سره لا نړو نو بیا خو دغه ځناور هم خاري دا خر هم رانه ښه دی که چرته ایمان سره لا نړو عذاب خو پې د قبر نشته عذاب خو پې چې دی د قیامت نشته
او په موږ باندې کله نا کله به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داسې یو ډکی راوچت کو وی کاش چې زه دا ډکی وي دا بچاوي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کله یو مرغې ولیدل کاش چې زه دا مرغې وي نو حساب لګوي خان الله دې راته اسانه کړي نو داسې په جلدې سره وی غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تنګو کنه عذاب به کله راځي خندا به ورپسې وکړه دا تاجی وی چې عذاب به راځي نن سبا بلا بی غورونه تاسو نه دی اوریدل ورته اصبر علی ما یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی بدی کنځري بم کوي یار سبا کوي ساحر او کذاب ما ته رسو په مخ درول ما دي ته دروغجنې زما بڑو سونه ټکی چې زه د اغي د اغا د شاګردانو د صحابو د خپو د خورو برابر نه نو سړی له خپکی تا ته دې سو کوی دا خله ودی ولا ولی اگر کټول دروغ وي خدا خله ودی زه تا ته دروغجن ښکارم زه خوځ د عرش مولا نه راکوشم بیا درته وای چې جادوګر مې نو جادوګر زمونږ د خور باسو سالکانم ګرځي خو که درته وای چې لا جادوګر مې دا خو ځان له دشمنی پچا مې جادو کړی ثابته کړاله اگر چې خلک په غټ پیسې ورکړي دومره پیسې ورکړي چې دومره پیسې زمونږ چې زما خیال د کال ټوله چنده را غونډه کې نو دومره چې دی چنده نه را غونډېږي څومره چې زمونږ د کلي الکان په یو تعویز ورکړي زنانه خواسم ورکي زنانه خو دومره پیسې ورکي له خیره چې د مونږ پسې ګرځي مخکې به پیر بابا له چيلي بوتله تاسو به مرسلتله خطوانا قبل يوم الحساب بل ته به پریم خدا یو کافرانو به د مشرکانو په نوم باندې چيلي پرې خود اصبر على ما يقولون نو الله رب العزت ورته فرمایي صبر وک په هغه څه باندې چې دی وای واذكر عبدنا داوود اغم د نرزامنی او بین الاقوام قوال بین الاقوام قرآن او حدیث به ویری شي ورسره بډول سورنای بین الاقوام قوال اصبر علی ما یقولون وی صبر وک په هغه سباندې چې دی وی وذکر عبدنا او یاد کا بند زمنګا داوود سیدنا داوود علیہ الصلات والسلام ذل ایدی چې ډیر طاقت ورو پتا به امتحانات راځي نو زه ته کمزوري یو کنه نو صبر وکاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عظیم رهنما رهبر او زمنګ استاد او آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اغتم الله وای چې ګورا یاد کا سو عبدنا بنده زمنګ داوود سیدنا داوود علیہ الصلات والسلام ذل ایدی چې ډیر طاقت ورو خو هغه امتحانات راغلو صبر وکړه هغه سره بادشاہي مو ذل ایدی چې ډیر طاقت ورو یا خاوند لاسونو نو خاوند لاسونو مراد داري چې داوود علیہ الصلات والسلام به د بیت المال نه بادشاہو خو تنخواه به نه غشتله په خپل لاس به زغری جوړولې د اغي ګټه به پزان په خاندان لګوله او سبه خیرات کول انه اواب یقینا دی رجوع کوونکی و الله تا باقاعده ټیمونه تقسیم کړو چې دا می د عبادت ټیم دی دا د فیصلو ټیم دی دا چې دی دا سټیم دی دا چې د کور د اهل عیال ټیم دی اوس مونږ چې دی مونږ دین ته شاته وغورځو صرف د پیسو ټیم ته وباسو بیا الله وی ان سخرنا الجبال قیامت کې به پیش کیږي بادشاہ به وراشي هغه ته به وی چې هغه ورته وی ولې د ما عبادت نه دی کړي ولې د مونږ وداس نه دی کړي خدایا تا هماله بادشاہي را کړي ودا داوود علیہ السلام براوستیش سلیمان علیہ السلام براوستیش دله هم ور کړو بادشاہي خبره دا احتیاط پکار ان سخرنا الجبال الله وی من مسخر کړو د چا سره د سیدنا داوود علیہ الصلات والسلام سره غرونا مسخر کړي مو غرونا معه سره د یسبحنا چې تسبیح به ویل بالعشی د ما خام والاشراق او د سحر نو سبوی تاسو سبحان الله سبوی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یا څومره ذکر د زبور شریف دا به چې داوود علیہ الصلات والسلام کو نو دغه تسبیحات چې کوم چونګه غزيات تر ذکرونه دي غرونو بور سره هم دک شان کو مارغانو بور سره هم دک شان دا ذکر کو
موږ چې مضبوط یعنی وایو دا موږ چې سبحان الله وایو سونه به وایو د صحابو کې راځي بارا کې راځي حتی جا وبته الجبال دوم ناشنا خبره به اوري د دوم رتیز به سبحان الله وي چې د مدینه منورې غرونو به आवाज واپس روتم په مسجد نبوي کې بناستو او دوم رتیز به وي چې د مدینه منورې غرونو به आवाज واپس روتم حالان کې آبادی ټول کچو او دک شان چې دي صحابه چې دي وا کم مقدار سره خو دومره د زړه به وي مضبوط به وي چې غرب واپس आवाज روتم په مسجد نبوي ته برورس ها نو چې مونږ وایو نو د دې وجه ان سخرنا الجبال یقینا من مسخر کړی دي غرونو لرا معه سره ددو یسبحن من مسخر کړی غرونا سره ددو یسبحنا چې تسبیح به ویل بالعشی والابکار ما هم او سحر والطير محشوره او سشي والطير محشوره او مارغان وسخرنا الطير او مسخر کړو مارغان محشوره مجموعه له دا ټول را جمع کیدون کی دلرا کل له دغه ټول د دبارا اواب رجوع کون کی څنګه دغه ټول رجوع کون کی چې څنګه به د ذکر کو مارغان بم راتل را کوزیدو اغي بم ذکر کو نو اوس ته ذکر ته شروع کا الله رب العزت به تعالی دا طاقت درکې اوس نږدې وخت کې خلق تیر شوی دي ای بچ ذکر کو هغه دا مارغان ور سره ذکرونه کړی نو وای ها ذکر ډیر زیات کوا بیا پدې کې یو مسله ده رې په داسې باندې حل کې تاسو وای الله سشي تیز وای الله نو چې تیز وای او مضبوطه مو وي دا جمعات به आवाज روتم به صبر روتم به دا جمعات आवाज تاسو روتم به دې کې مسله پرته ده اصل کې تاسو وای الله تاسو وای لا اله الا الله لا اله الا الله دی جمعات आवाज روتم بو سنا سچ ډیر مضبوطی وای ډیر بروتم بی دا زما استا کمال دی نه دی आवाज روتم بو نو دا سه معجزه خو نه د چې زویم چې دا معجزه شو زما زګه چې زما आवाज دی جمعات روتم بو د داوود علیه السلام به چې ذکر کو هغه سر به دی غره ذکر کو هغه به چې ذکر کو نو د مارغانو به ورسری ذکر کو او زمون سر سید کاکا یا د نور وای نه دی غرب आवाज روتم بو نو غر خو مونږم د ذکر کو نو دا आवाज راتم وای زمان بیا معجزه شو نو دا خبره غلطه ده صحیح خبره کومه ده چې دی به ورسری ذکر کو الله رب العزت فرمای چې تابع کړي مو وایګه په خبره باندې نو الله رب العزت تیرا توفیق راکړي والطير محشوره او مسخر کړي مو دا مارغان چې راجم کیدون کی کل له دغه ټول د زبر اواب رجوع کون کی وشددنا ملکه وقوینا ملکه او مضبوط کړي مو حکومت ددو واتینا الحکمت ور کړي مو معامله فهمی حکمت هم ورکړو الله وي په معامله باندې ډیر ښه پوهیدو وفصل الخطاب او فیصله کول د خبرې حسن فیصله یو کس هغه په فیصله د سره پوهیږي نه په خبره نه پوهیږي سمه د معامله خراب کی ها وی الګه دا کیسه ټول روانه کړه ما خو پرشتیا وی الګه ته خو داس کې خلک دی په جګړه کړه زما زړه صفاره الګه داس کې دا چلو شنو چې دا چا زړه صفای یا تا ټیکو وی یا غلط وی دا خو چې خلک دی په خپلو کې تباہ او برباد کړنو یا د زړه صفای یا دی ګندې نو د سندې پکار ها معامله فهمی د معاملې نه تر رسیدل ځان په خبره پویول الله رب العزت را له توفیق راکړي او داود علیہ السلام وفصل الخطاب او حسن فیصله نو ناشنا فیصله ته برسیدو او فیصله به ډیر خپل مزیدار بل قوت ور سره په انداز وکول الله دې له په سمجھ را نصیب کړي ام لهم ملک السماوات آیات دې لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه او هغه چې د دې په منځ کې دی فلیر تکونو بس دې خوږي په اسباب په اسباب د خطو کې جندون دغه لخر دی ما هغه جندوم یا دغه ټول نخکر هنالک دغلتا محذوب شکست خورده دی من الاحزاب د لخرونه کذبت قبلهم یقینا تکذیب کړو وړاندې د دونه قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد نوح علیہ السلام قوم
عادیانو او فرعونیانو چې خاوندان د میخونو وثمود او قوم لوط او ثمودیانو چې قوم لوط او قوم د سیدنا لوط علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او اصحاب الایکا او صاحبانو د بن اولئک الاحزاب د غټول امتونو ان کلن ما کلن نو د غټول الا کذب الرسل مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو په حق عقاب پس فیصله را کوز شو د عذاب په دیو باندې زما عقابی زما وما ينظروا ان ويدي انتظار نه کوي وما ينظر انتظار نه کوي هؤلاء دغه ټولګي الا صيحه واحده مگر د یوی چې مالها من فواق چې نه بوي داغه د پاره سو وقفه نو فواق هغه وقفه ته ویلی شي چې دا غوا میخه سړی لشي او دا یو تیر اخکو دا معمولی وقفه پکې دا دغه برابر بم په دغه شپېلې کې وقفه نه ښه یو شان بروانی دا بیا ځان سره لیکل لکه مالها من فواق وقالوا ولدي ربنا اے رب زمنگا عجل لنا راتی زرق لمنگ لرا قطونا ذرا کلمنگ تا قطونا غا حصہ عذاب زمنگا قبل یوم الحساب مخک دورزی دا حسابنا اصبر صبر کوي علاما پا حق سباندی یقولون چی دیئے وائی واذکر عبدنا داود ذل ایدی او یاد کا بنده زمنگا سیدنا داود علیہ الصلات والسلام چې ډیر طاقت ورو انه اواب یقینا دی رجوع کوونکیو ان یقینا منگا سخرنا الجبال مسخر کړي دی غرونو لرا معه مسخر کړي مغرونا سیدنا داود علیہ الصلات والسلام سره یسبحنا چې تسبیحات به ویل د سره بالعشی بماهم والاشراق او په سحر کې والطير محشوره ای مسخر کړي مو د سره مارغان محشوره راجمه کیدون کی کل له ټول د لپاره اواب رجوع کوونکیو وشددنا ملکه او مضبوط کړي مو حکومت د واتینا الحکمت او ور کړي مو د لره حکمت معامله فهمی وفصل الخطاب او فیصله کول د خبرې یا حسن فیصله الله رب العزت حکمت رانس